بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق خپل کوشش کوي په دغه ګرانه کې چې په 2-2.5 روپۍ باندې بوره وړي دي، بیا غوړي دي، چینی دي، بیا بچي وي، بیا په کور کې بیماري وي، ډېره زیاته ګرانه ده. دغه مورکې چې خاوند دی د ګردو بیمار دی، نشې یې کړي دي، د ژوند د کړمو سره تیر شوی او اوس هم پروت دی. ورسره چې کوم دی نو دغه لورې بیماره اوسه چې دلته راوسته، بیماره وه، خفه وه چې یاره دا زه چېرته کې بوځم، دوی یې نشته. نو دلته کې ډاکټر جمشاد صاحب دی عمرزو کې، ما ورله خط ورکړو، ما یې هلته کې لاړ شي، هغوی چیک هم کړه او ولې چې کوم دی نو دا ګولۍ دوایانې دا خو هم ورکړې، دا ونیسه ځان سره. موږ چې کوم دی نو دا کتونکو اوچه سودا ده، وړي دي پکې، دال دي پکې، مسور دي پکې، ورسره صابون دی پکې، ورسره چې کوم دی نو مالګه ده پکې، روجي دي پکې، او ورسره چې کوم دی دا صابونونه دي. ښه دا هغه خلکو چې کوم دی نو دا وګوره دا یې چاله راواغېستل دا بوټان، دا مې زوی له کور کې بوټان نشته، دا بل دی چاله راواغېسته، دا لور له راواغېستل. ښه دا چې کوم دی نو دا دې ځان له دا ونیسه ځان سره، دا دې ځان له چې کوم دی نو پکې وکتله. 2 بچي یې دي په کور کې او د وینې کمې دی ورته، یوه جینۍ ده او یو هلک دی، هغه بېله مسله ده، خو اوچه سودا هم نشته. د هغې غم هم وکړو، د هغوی غم هم وشو، بیزار هم ورته میلاو شو. د هغه جلوزو والا د خور چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم چې دغه قسمه خلک دلته کې راځي، مسلسل را رواني. د کور نور څه حال دی؟ کور کې بېوسي ده ډېر، یو څیز هم نشته راکره او بیماري ده. څوک بیماران دي؟ 2 مې بچي بیماران دي او په خپله هم بیمار یم، خاوند مې هم بیمار دی. دا لور دې سبق وایي؟ سبق وایي، خو اوس یې پرې پرېږدم. ولې؟ نو بس خرچې ګرانې دي، رسېدې ورته نه شو. ته څه یې بچې؟ چې سکول ته لاړ شي وړو څه پیسې ما څه نه یو بیګ هم نشته او جام هم نشته. خوراک ځان سره څه وړي؟ نه. کور کې داسې وي چې نخرې تېرې شوي؟ اوس د دوی پیسې نه وي مور سره دي؟ نه. او ته بیماره وې؟ دلته چې راتله نو داسې ټوخېدله، نو وی چېرته په دې ځای یو امید باندې راله، کپړې اوچه سودا داسې ورته میلاو شو. کتونکو څو ورځې مخکې چې کوم دی موږ د دوی ویډیو کړی و، بیا هم نمبر ورکړو، خو هغه خوشاټاري چې هسې بې سرنګونه کوي او تنګول کوي، الله د قهر نه ویرېږي، په یو کې هم نه پرېږدی که نه. مخ یې ښکاره شو، ولې ښکاره شو؟ په برقه کې ده، ولې ده؟ کال ورته وکړي، هسې بې سله شاوه په موبایل لا سره خبرې وکړه، هغوی سره د رزق درک نه لګي، تا سره په موبایل د څه خبرې وکړي. هغه موبایل سیم چې کوم دی دی بند که، بند دی که؟ بند دی. ولې؟ اوس پې کولاو کوم چې خلکو هسې په زول رنګونه کول سې راکول نه، هسې خبرې کوه کوو به رسه. چا هېڅ هم در نه کړل؟ نه چا څه هم نه دي او یې ګپ را سره لګوه. هغه خلکه چې د الله د رضا دپاره مدد کوي، د هغوی په وجه باندې هغه نمبر یې بندې شي. نو ډېر خلک وایي ته پې نمبر ولې نه ورکې، او ډېر خلک وایي نمبر پې مه ورکوه. خو موږ مطلب دا دی چې موږ وایو د دې خلکو کار کېږي. دا 0307 74 97 648 دی د موبایل نمبر دی، او دا باندې خاوند له ورکړي او هغه به اټین کوي، موبایل باندې خبرې کولی شي که نه؟ ښه، څه به یې خلکو ته چې موږ سره مدد وکړي. ګرانو کتونکو دغه ویډیو سره شیر کړئ. د دنیا د چا د مخ آباده ده، دې غریبانانو سره خو دغې خلکو د مرستې او کومک نه و، خو هغه مسافر دی خو په مل دننه دي، د دوی ژوند به څنګه و؟ په زرګو خاندانونه الحمدلله زما په وجه باندې چې زه یې وسیله جوړ شم، هغوی ته لکو روپۍ رالې، خو بیا پکې داسې عجیبه شانتې خلک رالل چې د هغوی د لاسه ډېرو خلکو موبایل یې بندې کړې. دا لور دې ورکړې ده؟ نه چې نه م ده ورکړې. نو ژوند ډېر ګران دی، او چې د داسې قسمه خلکو سره مدد کوئ نو دا
د الله د رضا دپاره چې بره د الله کیمره لګېدلې ده او الله پاک د نیتونو نه قادر دی. په دې کې سیاست مه رالړئ. د دغه حکمرانانو په وجه خو په دې ملک کې تبۍ روانه ده. د غریب ژوند چې کوم دی په لړزان دی. غریبو ته څه روزګار نشته. دوایانې یو په تره بل نه یو په 15 چې کوم دی نه هغه ګرانې شوې. د دې داره د دوی وس نه کېدله. مونږ خپل اثر رسوخ استعمال کړ. ډاکټر صاحب داسې یو شمېر مریضان الحمدلله مونږ ورلېږلي دي، هغه ولې دوایانې ورکړي دي. مونږ سره داسې ډېر خلک لګیا دي. خو زما خپل اصول دا دي چې زه صرف ویډیو کوم خلکو ته وړاندې کوم، یو سړی دې ثابت کړي چې یاره ماته کال کړی دی چې دوی له یا پیسې رولېږه یا دا دي یا هغه دي. زه یې په الله پرېږدم، نه د چا نه تمه کوم، نه په چا احسان کوم، نه د چا احسان اخلم. یو سړی کومک کوي خپل ځان له ګټه کوي، نه کوي نه دی کوي. په دې حالاتو کې تاسو مختلف قسم کنځلې، مختلف قسم کمنټس مونږ ورسره بلد یو. خو دا غریبانان خو ډېر د مجبورۍ نه دې کیمرو ته راځي، ښه د نستۍ نه راځي، د مستۍ نه نه راځي. نو ضرور راسره ملاتړ وکړئ په دغه کې او هغې خلکو ته موقع ورکړئ کوم خلک چې مدد کوي. دا خو ځان سره خو کې بې ځایه چې کوم دی څوک په ټلیفونونو باندې مه تنګوئ چې له ما ته مه خوښایه، ما سره خبرې کوه، زه به دا کوم. دا خو شاټاري. زه خیران یم د دوی خپل کور نشته، خور مور لور بچي به دې ته کېناستل. داسې مه کوئ، نقصان کوئ. بېګا سبا مرد ژوند ختم دی، د آخرت ګټه وکړئ. داسې کردار ادا کړئ چې عمل هم په کار شي او کردار هم پاتې شي. الحمدلله لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خو نور څه نی. زه د هر څه خو پرېږده، خو د هغه په لاس خو دې ته دا ګوتې غوړي نن سبا په څو دي، یا دا دال چې کوم دی یا دا نور څیزونه چې کوم دی دا چاولې، دا خو به دوی به بېګا له خو به لږ په بل بیډ باندې وخوري که نه، یا دا کپړې خو ورته میلو شو که نه. نو تاسو مدد وکړئ او مثبت سوچ وکړئ، نیګیټیو سوچ مه کوئ. چا چې لوټل وکړله باچاګان دي، چا چې ځان له زړه وخوړه د دې غریبانانو سره، د هغوی ژوند د کړم سره. خو دا هم د ژوند یو ګټه ده. ژوند د چاودۍ نوم دی، خو دا خبرې نه وي، دا کنځلې نه وي، دا تورونه الزامونه نه وو، نه هغه ژوند هم مزه نشته. او د هغې باوجود په هوا کې بله ډیوه وړل دغه لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی چې کوي. او کار یې دومره زیات دی چې ډېر په کیمرو ډېر بې کیمرې، خو الله پاک را نه اخلي. ښه دا زما د وسه نه ده، د خپل رب ډېر شکر ګزار یم او آخرت ته تیار یم. ډېره مننه، خوشحاله